موضوع دا پردی مال پناه حق خوړلو وا چې د دې د پاره نبی علیہ السلام څومره وعیدات ذکر کړی دي چې پناه حق مال خوړل د بل مسلمان د په دنیا کې څه عذابونه دي او په آخرت کې څه عذابونه دي. ځکه چې په دنیا کې انسان چې څومره کوشش کوي د دریو شیونو دپاره کوي او کم چې ظالم وي نو هغه د مسلمان دپاره چې څومره بغض او کینه ساتي اغم د دریو شیونو د پاره ساتي. مسلمان په دنیا کې صرف د دریو شیونو د پاره خپل زندگی ختمي. اول دای چې دمه دا کوشش کوي چې زما وینه څوک پناه حق توی نه کړي او دا نبی علیہ السلام او تاسو ته په حدیث مبارکو کې ښودلي. دویم مسلمان خپل عزت ګټل غواړي څومره چې د کوشش نو دا وایي چې زما عزت تی په ځای باندې وي. دریم د مسلمان دا کوششي چې زه مال وګټم خو په ښې طریقې سره په حلال رزق سره چې زما عزت او زما وینه د بل نه محفوظي. او کم خلک چې په دنیا کې پناه حق مال ورپسې وي کم خلک چې د بل مسلمان عزت ختمول غواړي او کم خلک چې مسلمان وینه تویول غواړي پناه حق مړی کوي نو د هغه خلقو دپاره چې پناه حق عرصه کوي د هغې دپاره واعدات نبی علیہ السلام ذکر کوي. نبی علیہ السلام فرمائی لا یحتکر الا خاطئ وی ذخیره اندوزی کول دا چې ده صرف او صرف خطاکار کس کولی شي بل څوک یې نشي کولی. کم کس چې ګناهګاري دا به ذخیره اندوزي کوي د ټولو مسلمانانو مال او حق به خوري. د ده منټلي په ذهن کې دا خبره پرته وي چې د خلقو مال به په یو طریقه خورم چې زه غټ تجارت کوونکی انسان یم نو زه به ذخیره اندوزي کومه نو د مسلمان مال به په دې خورم چې ذخیره اندوزي وکم مال به په ملک کې ختم شي کم به شي چې کله هر شی کم شي نو هغه به په اوچته سطح باندې ګران شي نو زه به بیا د خپلو ګدامونو نه د خپل مال راوباسم. د ده شپه ورځ همدغه سوچي چې د مسلمان مال به په دې طریقې خورم د مسلمان مال به په دې طریقې خورم. او نبی علیہ السلام فرمای چې کم یو کس د بل مسلمان یعنی ذخیره اندوزي وکړي او د بل مسلمان مال په ذخیره اندوزۍ سره وخوري نو په ده باندې به الله پاک دوه بیمارۍ مسلط کوي. یو بیماري به په ده باندې د جذام بیماري راشي چې په اردو کې ورته کوړه وایي دغه بیماري به په الله مسلط کړي. او دویمه بیماري به په ده باندې الله دا راولي چې هغه په مالي لحاظ سره چې الله رب العزت به په ده باندې په آخر کې فقر راولي داسې غریب به یې کوي
چې بیا به بل ته سوال کوي او لاسونه به نیسي. داسې خلق ما او تا په خپله معاشره کې لیدلي دي. لوی تجارت کوونکی انسان به وي، خو چې کله دکې ذخیراندوزي راغله دا د دغو دوو بیمارو انتظار کوي. کروڑپتی انسان به وي، بیا به داسې وخت پې الله راولي د ذخیراندوزۍ د وجې نه چې دا به بیا بل ته سوال کوي، بل ته به مینت کوي او د بل نه به غواړي. نبی علیہ السلام دا 1400 کاله مخکې فرمایلی و او عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی. د پاغه په دور حکومت کې یو دو کسانو چې هغې ذخیراندوزي کوله. عمر رضی الله تعالی عنہ ته چا خبر ورړه چې دغه خلک د خلقو مال په بله طریقې سره خوري چې ذخیراندوزي کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ دواړه را وغوښتل او ورته ویې فرمایل چې د ذخیراندوزۍ نه ځان بچ کوي او نبی علیه الصلاة والسلام دغسې دوه وعیدات د هغه چا دپاره ذکر کړي دي. یو کس توبه وویسته چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ زما د پالا قسم ما ته د ګناه پته نه وه، د نن نه بار به زه ذخیراندوزي نه کومه. او دویم کس توبه ونه ویسته و هغه په دغه شي کې مبتلا شه. فرمایي چې کله څه موده بعد تقریبا یا 10 یا 15 کاله بعد په دغه څه فرمایل وی دا د نبی علیه السلام هغه چې کوم حدیث مبارک فرمایلی و هغه دواړه په ده باندې فټ شو. موږ مسلمانان د بل مسلمان د وینو څکلو دپاره هره حربه استعمالو. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ دی، دو خان ځان ته واخیست و هغه اوښان یې راوړه او د بیت المال یعنی د حکومت په اوښانو کې خپل اوښان پرېښوده. دغه اوښانو به د حکومت د مال نه م خوراک کو، ځکه چې د حکومت د اوښانو سره یې پرېښی و. ډېره موده تېره شوه، یو څو ورځې. عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی، پلار یې دی. اوی فرمایل چې په دې بیت المال په اوښانو کې دا یو اوښ زه زیاتي وینم، دا د چا دی؟ ورته عرض وکړی شو چې جي دا ستا د بچي دی، د عبدالله رضی الله تعالی عنہ. وی څومره ټایم کېږي؟ وی چې دې خو ډېره موده کېږي چې په دې کې پرېښي دي. عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې دغه اوښ شابه دا خرڅ کوي. د بیت المال د اوښانو سره یو ځای خوراک کړی او د حکومت ګیا یې خوړلې ده، دا خرڅ کوي. هغه یې چې خرڅ کړه خپل بچی راوغوښت، ورته فرمایي بچیه ستا اوښ ما خرڅ کړه، تا اوښ په څو باندې اخیستی و، هغه قیمت دې واخله او د باقي قیمت مثلا په 1000 روپۍ دې اخیستی و، 1000 روپۍ دې واخله او دا 200 دغه روپۍ دا د بیت المال په مال کې زه جمع کوم. ځکه بچیه دې اوښانو بیت المال ګیا خوړلې ده. بچیه دا اوښ تا دپاره دا 200 روپۍ جایز نه دي. داسې د بل مسلمان خیرخواهي لټول پکار دي. خپل زوی دی، زما او ستا په حکومت کې خو په عدالت کې بیل پاس کېږي. که چا 11 کروڑه روپۍ وهلې وي او د 11 کروڑو نه کمې زیاتې وي هغه به معاف وي، یا دومره پیسې چا والې وي په غلا باندې خیر دی هغه معاف دي. خو که د دې نه زیاتې چا خوړلي او والې وي هغه معاف نه دي. نن مسلمانه زما او ستا ملک کم ځای ته ورسېده.
او افسوس خبره دا ده چې یو سړی به غلی او څومره د بېغیرتوب خبره ده چې د خپل ځان صفایي هغه په خپله نه کوي بل به راپاڅي او د هغه صفایي به هغه بیانوي مسلمانه ته د بل صفایي ولې بیانې ته مکلف په خپل ځان نه یې نو د بل په صفایي کې ولې خپل ځان بدنامې حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی مولانا امداد الله صاحب دا حدیث په خپل کتاب کې راوړی دی فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې کم یو کس د بل کس په صفایي کوي او د هغه خبرو ته چې دروغ یې ویلي یا یې څلور څه کړي وي او دغه کس راپاسي او د دې بل کس صفایي کوي چې د ده ذمہوار زه یم او دا ښه سړی دی نبی علیہ السلام فرمایي دغه صفایي کوونکی انسان دا به د قیامت په ورځ د سپي په شکل کې پاسي مسلمانه ته د سپي شکل دی خوښ دی خو په دې دنیا کې د یو غل صفایي ته کې د یو ګنډکپ د یو ډاکو صفایي ته کې مسلمانه د قیامت په ورځ به د سپي په شکل کې پاسي نبی علیہ السلام فرمایلی دي ولې د یو غل سړي صفایي زه بیان کم ولې زما د ملک پیسې بهر وړي زه به د داسې سړي صفایي کوم هغه مال چې زما د ملک مال دی په ناحقه طریقې باندې هغه دوبۍ ته بل ملکونو ته وړي او ته د هغه صفایي کوې ام عفان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ ته راغی علی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی ورته عرض کوي چې جی د بیت یعنی د مال غنیمت تاسو ته راغلی دی د دې مال غنیمت نه زما د لور واده دی دغه هار پروت دی دغه ما ته راکړي چې زه خپلې لور ته په تحفه کې ورکم ځکه زما د لور واده دی علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي نه بیا ورته عرض کوي چې جی دغه دراهم پیسې پرتې دي د دې نه څه پیسې راکوي علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي نه ځکه چې دا بیت المال دی او دا په مسلمانانو لا ما نه دی تقسیم کړی زه څنګه دا تا ته درکمه چې کله تقسیم کم بیا راشه چې کومه زما حصه ورسي د هغې نه به زه تا ته بیا پیسې درکم زمونږ د ملک داسې باچهان پکار دي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو غلام یو ځل دی غلام څه خوراک راوړه او ورته عرض کوي جی دا خوراک وخورئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خوراک وکړه بیا ورته غلام وایي چې جی تاسو خو ما نه تپوس هم ونه کړه چې دا مال ما د کوم ځای نه تاسو ته راوړه هغه ورته فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کوم ځای نه دی راوړه وی د کفر په حالت کې چې ما ایمان نه و راوړی ما د کفر په حالت کې یو قصدم کړی په منتر باندې حالانکه زه په منتر نه پوهېدم د ځان نه مې هسې دمونه پې ورچوخ کړه هغه سړی هغه نن راسره میلاو شو یو څو کاله بعد هغه سړی الله بسخه کړی نو هغه ماله د هغې په بدل کې دغه پیسې راکړې او په هغې مې تاسو ته خوراک راوړه ما ورسره دوکه کړې وه خو الله ښه که هغه پیسې مې تاسو ته په هغې خوراک واخیستو تاسو وخوړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپله ګوته مبارکه مرۍ ته ښکته کړه تر دې پورې چې څه یې خوړلي وه هغه یې واپس ولټی کړه وی دا ناحقه مال ما وخوړه دومره خیال ما او تا خو پې فخر کوو چې خورو ښه به راته پته وي چې دا د بل مسلمان ناحقه مال دی زه یې خورم ما ته ښه پته ده چې یو کاغذ په دفتر کې زه جمع کوم د دې خپل قیمت په کمپیوټر باندې په کاغذ یې لیکلي وي
چې 1500 یا 600 یا 6,000 دومره د دې کاغذ د جمع کولو هغه ټیکس دی ما جمع کا، لیکن په هغه دفتر کې ناس د انسان په شکل کې چې لور سپی دی خو شکل یې د انسان دی، هغه به تا نه 10,000 غواړي. والکه دا 4 ځله د څه غواړې؟ وایي دا زما د چیو چې تا ته حکومت دا 50,000 دا 80,000 روپۍ تنخوا درکوي، دا خو د دې دپاره درکوي چې ته زما خدمتګار یې، زما خدمت وکړې. دا هغه پیسې دا 4,000 بیا کور ته وړي، دا پیرو جماعت یې هم کوي، دا پې سبا بیا عمرې ته هم ځي، دا پې سبا حج ته هم ځي، دا پې کور ته خوراک هم راوړي، دا پې کور ته قرآن شریف هم راوړي. و مسلمانه دا څومره کارونه ته په دې کې تا د خپلو بچو او د خپلې بیبي او د خپل پلار او د خپلې ښځې او د مور خېټې ته حرام واچول، او ته په دغو پیسو بیا حج عمرې او پاک ځای ته ځې، ته پې پاک قرآن اخلي. مسلمانه که ته پې په دې ټولو پیسو دا ټول قرآنونه واخلې او جومات ته یې هدیه کې، هم تا ته ثواب نه میلاویږي، تا ته به الټا اعلی عذاب درکوي. مسلمان د پردي مال خوړلو کې خوند او مزه محسوسوي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کم یو کس د مسلمانانو د خوراک شیونه ذخیره اندوزی کوي او پټي په ګدامونو کې، نبی علیہ السلام فرمای وی الله پاک په بده باندې د جزام او د فقر بیماری او فقر به پیراولي، او دا بعید نه ده، دا زر دی چې ما ورته ووینو په دې خلقو کې چې دغه کار شروع کړی. علقمه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی 2 کسان راله، یو حضرمی دی رضی الله تعالی عنہ، او دویم کس داغه کنده دی، کنده دا 2 کسان راغله، یو مسلمان دی یو کافر دی. راغله کېناست، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کوي حضرمی رضی الله تعالی عنہ چې د الله پیغمبره دا ځمکه چې دا زما ده او دې کس په دروغه ګواهي کړې ده. نبی علیہ السلام ته فرمایي تاسو دلیل شته یعنی گواهان شته؟ او ته عرض کوي د الله پیغمبره ما سره گواهان نشته. نبی علیہ السلام ته فرمایي خدای مخالف ته اوس قسم ورکا، هغه مخالف هغه واسم قسم خوري، او ته عرض کوي د الله پیغمبره دا خوسم قسم خوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای دله قسم ورکا پرېږدې دا چې دا قسم وخوري چې د په ناحقه دا ځمکه قبضه کړه، الله رب العزت به د دنه د قیامت په ورځ اعراض وکړي چې الله رب العزت د یو کس نه اعراض وکړي، هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري، د قیامت په ورځ د به څومره بدترین عذاب. نن مونږ پښتو وایو، ښه راته پته چې دا مال زما نه دی، ښه هر څوک راته وایي چې لکه ستا نه دی و حاجي صاحب و مولي صاحب و تبلیغي صاحب ستا نه دی، وایي نه وراره ته څنګه مال پرېږدم، هغه غیرت تا جهنم ته ورسي مسلمانه. خو لیکن ته بیا هم په خپلو پښتو ولاړې، ته د خپلې پښتو نه اوړي، په خپلو پښتو باندې ته غیرت کې او د خپلې پښتو د وجې نه جهنم ته دې ځان تیار کړی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا 3 خبرې چا کې وي وی الله رب العزت به د سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي او د رحمت په نظر به ول نه ګوري. اوله دا چې یو شی خرڅوي او دا پې قسمونه خوري. نن ته بازار ته لاړ شه کنه، په هر شي باندې تا له دوکاندار قسم خوري، قسم دی دا داسې دی او قسم دی دا داسې دی،
او خو ته پته وي چې په دروغه قسم خورم د دوکاندار ته هم پته وي چې زه په دروغه قسم خورم لیکن د ده عادت ګرځېدلی دی دا به قسم خوري یو د داسې سړي سره الله رب العزت خبرې به هم نه کوي او د رحمت په نظر به ول نه ګوري دویم چې په ناحقه مال خوري په ناحقه ته دفترونو ته راړ شه تا ته به وایي چی راکه خو صفا ووایه چې رشوت راکه نوم یې وله بدل کړی دی د رشوت په ځای وله چی ایښودي دي په ناحقه دنه مال خوري او دریم هغه کس چې د ده سره زیاتی اوبی او دای مسلمان ته نه ورکړي ده سره زیاتی او مسلمان ته نه ورکړي د تندې مړ کېږي په سفر مثلا روان دي دشته بیابان دي اوبه نشته او دا د خپل کس ته اوبه نه ورکوي او د ده سره ښې زیاتې پرتې دي او ور یې نه کړي نن خو به دا ووایو چې نن سبا د اوبو کمی خو نشته هر چا کور کې اوبه شته لیکن اوس وخت کې څه شی دی اوس وخت کې دا دی چې مسلمانه ما او تا د بل مسلمان مال وخوړه چا په دوکې وخوړه چا په رشوت وخوړه چا په سود وخوړه او سودخور سړی چې د خلقو مال په سود طریقې سره خوري هغه خو هغه به ځان سره لیکلی وي الحاج الحاج مطلب دا دی چې د دوو نه زیات خجونه کړي دي ابو جهل چې لوی کافر دی هغه د مکې اوسېدونکی دی او ټول عمر یې په مکه کې تیر کړی چې پیدا شوی دی بعضې تاریخ لیکلی دي تقریبا 64 کرتې کعبې ته ورختلې کعبې کې دننه 64 کرتې شاید چې وړوکی و د دې نه به ډېر ورغلی لیکن ځای کم دی مسلمان ما او تا کافر ته د جنگ اعلان الله پاک نه کوي قرآن اوچت که چرته الله پاک داسې نه دی فرمایلی چې کافره ما ته او زما پیغمبر ته جنگ میدان ته راوځه وګوره قرآن 6666 یا کم او بیش آیاتونه دي صرف او صرف الله پاک هغه کس ته د جنگ اعلان ورکوي چې کم سودخوري سودخور سره الله رب العزت د جنگ اعلان ورکوي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله رب العزت په درېمه سپاره کې فرمایي ای سودخوره ما ته او زما پیغمبر ته جنگ میدان ته راوځه نن ته بینک ته لاړ شه تا ته په بینک کې کم رنګې سود باندې سوداګانې درکوي یو ته یې اخلي بینک کې دې پیسې ایښودې دي هغې باندې میاشتې یا شپږ میاشتې تا ته منافع راځي د سود نوم دې بدل که منافع دې وله کېښوده مسلمانه دا سود دی او ته یې کې مسلمانه درېیم قسم مال دی چې ما او تا یې خورو هغه د بجلۍ په قسم کې دی د بجلۍ تار دی د غلا په 50 او په 60 ګزو کې په غلا تار دی راتېر کړی دی کور ته دی بوتلی دا ته ایسې ته تېره کړه دغه د یو څو ورځې دي دا به تېرې شي بیا یخني راغله مسلمانه تا چې دا غلا کړې ده ټول قوم مال دی خوړلی دا مه وایه چې زه به توبه وباسم په دې کې دې توبه نه قبلېږي مسلمانه پردی حق دې خوړلی د هغې نه به معافي غواړي ما ورته هېڅ پروا نه کوو په دې باندې دا ستا د غلا د وجې نه او سرکاري خلقو تاسو یې واورئ ستا د وجې نه چې تا ته حکومت 200-300 یونټې درکړي او ته یې نه استعمالوې او په پردو خلقو یې خرڅې 34 کروڑ یونټې صرف دې ظالمانو خوړلي او دغسې ما ورته غلا کوو مسلمانه هغه منیجر چې کم د بجلی دی هغه وایي یونټې خوړل پکار مثلا په پوره ملک کې 50,000 پکار دي وی زما یونټې خوړلی کېږي 1 لاک دا 1 لاک دا بیل 50,000 یونټو دا په ما او تا باندې ټیکسونو د وجې نه پوره کوي نو چې ته غلا نه کې بجلي به نه ګرانېږي چې
چې ته دا 64 کروڑ یونټ نه استعمالې نو دا بجلی به نه ګرانېږي. ما ورته په بله طریقې د مسلمان مال وخوړه، ځکه د یو کس نه مې وخوړه وربشم معافي به ترې غواړم، معاف مې به دا خو پوره ملک نه تاغلا وکړه. دا کس واوره کعبې کې دننه کښېنه، صلات توبه مونځ وکړه، د کعبې ور په ځان پسې بند کړه، یوازې وجاړه چې یا الله غلا مې کړې، دا غلا دې نه معاف کېږي څو پورې چې د ټول ملک نه دې تو معافي نه یې غوښتې. دا خو د پوره ملک حق دی، دا خو یوازې زما او د حاجي صاحب حق نه دی. مسلمانه په دې ما ورته غلي یو، دا مال تا ونه خوړه دا ناحقه نه دی. یو کرکټر دی خالد لطیف نومې دی، هغه غالبا هایلینډ کې اوسېږي. هغه صرف یو خبره کړې ده، هغه ویلی دی وی دا کم کس چې د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې ده، که دا چا مردار کړه قتل یې کړه پاکستانی 3 میلیون به زه پیسې ورکوم، پاکستانی پیسې 3 میلیون. هایلینډ ته پته ولګېده حکومت ته، هغې راونیو 12 کاله قید یې پې وخېجه. و مسلمانه ما ورته دومره بېغوره یو چې زمونږ په ملک کې چې اسلامي ملک دی دلته به ښځه ګستاخي وکړي، زه یې پرېږدم د شپې اسرائیل بوځي. اوس موږ دومره د دنیا ته پته ولګېده چې مسلمان دومره پرېوته چې د خپل پیغمبر دفاع څوک کوي هغه به هم قید کېږي. د هایلینډ حکومت ته پکار دی چې خنزیر راونیسه چې زمونږ د پیغمبر په شان کې ګستاخي کړې. اے جج صاحب که ستا ګستاخي څوک وکړي هغه خو ته بیا جیل ته اچې، هغه مړ کړم، او که زما د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي وکړي خیر دی. او نوجوانه تا ته وایم د موبایل کې د پردو ښځو سره خبرې کول پرېږده چې د امریکې او د لندن او د کاناډا او د هالینډ او د دې ښځو سره څوک خبرې کوي، بیا دې وغواړي هغه قادیاني وي بار ملک ته چې دې راغواړي او تا ته نشلنټې درکوي، تا نه په کاغذ دستخط کوي، هغه کاغذ ته پړاو کا او تا د ایمان نه خلاص کړي. مسلمان په دې ختم نبوت باندې ځان پوه کړو. نن مسلمان بېغوره دی، د پیسو د لالچ د وجې نه مونږ هر څه کوو. الله پاک دې مونږ او تاسو د پردي مال نه وساتي، او الله پاک دې مونږ او تاسې په ختم نبوت باندې کلک کړي.